الله په خپل بندگانو ډیر مهربان دی. حدیث مبارک کې راځي تیرو امتونو کې یو سړی د مرګ نه مخکې وصیت وکړو، بچو زه ګناهګار یم، زه چې مړ شم زه د الله د عذاب نه ډیر یریږم، قبر کې به سخت عذاب راته ملاویږي. خپل ذهن کې ځان له د خپل ناپوهۍ یو حیله جوړه کړله، زامنو زه چې مړ شم زما لاش وسوځوئ او زما د لاش نه وتلی ایرا دا په دریاب کې ریزه ریزه وچنګئ. خپل ذهن کې دا حیله جوړه کړله چې د الله د عذاب نه کیدی شي بچ شم. دته دا پته نه وه چې د قبر عذاب د انسان د جسم سره تعلق نه ساتي، د قبر عذاب د انسان د روح سره تعلق ساتي. کو جسم خاورې هم شو خو روح ته به عذاب ملاویږي، جسم ایره شو روح ته به عذاب ملاویږي، جسم اوبه شو روح ته به عذاب ملاویږي. د قبر د عذاب تعلق د روح سره دی. دته دا پته نه وه، خود د خپل لا علمي او د خپل جټوالي په اندازه باندې بچو ته وویزه چې مړ شم زما لاش وسوځوئ. د صحیح مسلم شریف حدیث دی د چې مړ شو بچو د وصیت مطابق د لاش وسوځو. الله رب العالمین د دنه پختنه کوي دی روح نه ولې د داسې وکړل، بچو ته د داسې وصیت ولې کړو؟ دی ورته وی رب ستا د عذاب نه ډیر یریدم. الله رب العالمین ورته فرمایي ښه ته زما د عذاب نه دومره ډیر یریدې نو زه خو هم رحمان او رحیم ذات یم. فرشتو اگر کو دا کار یې ټیک نه دی کړی، ما دل ډیر ښکلی جسم او ښکلی وجود ورکړی. د انسان د جسم هر یو اندام ډیر قیمتي دی. په اور سوځول د انسان خو لویه خبره ده، مطلق حیوان او مخلوق هغه کو هر څومره ضرري وي دا علما ناس دي په اور باندې سوځول حرام دي. اکثر مونږ او تاسو دا د زهریله مچۍ نه د دې دا ګپ مونږ او تاسو په پټرول باندې پټرول پیور اوچنګو تلې ورته کو دا حرام دي. تعذیب بالنار په دې دین کې دا حرام دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای تیرو امتونو کې یو نبی میګي اوچی چلو لدغت نملتن کان نبیا فی من کان قبلکم لدغته نملتن. تیرو امتونو کې یو پیغمبر وو میګي اوچی چلو، نو دا نبی غصه شو، نو د خپل ملګرو ته وی چې دا میګتون د دې میګیانو دا روخ کله دا اوس وزوي. الله رب العالمین هغه نبی ته په دغه ټک ورکون کې زهریلا میګیانو سوځولو باندې خفغان را اولېګلو. هل لا نملة واحده، نو خو یو میګی به د سوځولې وکو تا خامخه انتقام اخیستلو، بدل د اخیستلو، قصاص د اخیستلو، چې چا درته تکلیف درکړو نو هغه میګی به د وجلې وه. دا ټول میګتون ته ووجلو، دا زما مخلوق دی، تا په دې باندې رحم اونکو، تا په دې باندې ترس اونکو. محدثینو لیکلی دي چې په تیرو امتونو کې تعذیب بالنار جایز وو، یو سیس په اور سوځول د سزا په تور باندې دا جایز وو. په دې امت باندې په اور باندې یو سیس سوځول دا حرام دي. هر څومره زهریله سیس چې وي د الله مخلوق دی په اور باندې سوځول حرام دي، دا ګناه ده. نو الله رب العالمین دې کس نه تپوس کوي دومره ښکلی قیمتي جسم مې درکړی او تا په اور وسوځو. چلو نیت دې دا و چې تا زما د عذاب نه یریدلې، نو زه هم رحمان او رحیم ذات یم، تا ته مې معافي کړې ده چې زما د عذاب نه دومره یریږي نو ته ما معاف کړی.